د خپلې بهترین او اخري خاتمې دپاره دا دعا خامخا کوئ. کومه دعا چې الله په قرآن کې ذکر کړې ده او دا د یوسف علیه السلام دعا ده چې یوسف علیه السلام اخري دا دعا کوله. نو که غواړئ چې دنیا او آخرت کې مې د الله مرګرتیا نصیب شي او اخري خاتمه مې په ایمان سره وشي او مرګ په داسې حالت کې راشي چې زه فرمانبردار او تابعدار مړ شمه او د مرګ نه پس مې د نیکانو خلکو سره الله مرګرتیا نصیب کړي، نو دا ډېره یو جامعه او مانعه دعا ده، د کمالاتو نه ډکه. دا دعا خامخا کوه. فاطر السماوات والارض، ای د ځمکې او د اسمانونو پیدا کوونکیه، انت ولی فی الدنیا والآخرة، ته په دنیا او آخرت کې زما رفیق او ملګری. په دنیا او آخرت کې مې د الله خپله مرګرتیا دا چې کوم دی نصیب کا. توفنی مسلمه، په داسې حالت کې مرګ راوله الله چې زه ستا تابعدار بندې یم، زه فرمانبردار بندې یم، زه مسلمان یم، زه مؤمن یم، په داسې حالت کې مرګ راوله. والحقنی بالصالحین، او د مرګ نه پس مې د نیکانو خلکو سره یو ځای که، په هغوی کې مې داخل که، د هغوی په ټولګي کې مې شمار که. نو څومره د کمال دعا ده. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. نو دا دعا درنه چرته خطا نشي، د مونځ نه پس هم وایه، په تهجدو کې هم وایه، په نفلو سنتو فرضو کې مقوه، په سجدو کې د تسبیحاتو نه پس وایه چې هلته ښه قبلیږي. نو دا دعا څه کوه جي؟ دا خامخا وایه. بل یو عمل درته ښیم کوم چې کله د انسان اولاد نافرمانه دی، د مور او پلار خبره نه مني، صحیح نه ګرځي، غلط ګرځېدل کوي او اصلاح نه دی، په سمه لار باندې نه دی، نو د هغې دپاره مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه چې د تقوا او د بزرګۍ سره سره یو لوی علمي شخصیتو په خپل کتاب کې یو څو کلمات ښیي چې تاسو دې کلماتو سره اولاد دپاره دعا کوئ، نو دا به الله په سمه لار باندې راولي. واصلح لي فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. الله زما اولاد اصلاح کی، څه کی اصلاح کی، هر قسمه اصلاح وکي، او زه تا ته توبه وباسم که زما د کمزورو زما د کوتاهو په وجه داسې کیږي. وانی من المسلمین، او الله زه د سیمه د تابعدارو د مسلمانانو نیم، د فرمان بردارو نیم. نو دا دعا خامخا کوه. دا ورله په سجدو کې هم کوه، که 2 رکعته صلات حاجت نفل دی کول، او په سجده کې د تسبیحاتو نه پس 3 پیرې دا دعا وایه. اخره کې چې سلام ګرځې اللهم ربنا سره یو ځای، یا د هغې نه مخکې یا د هغې نه وروستو دقلته دا دعا وایه. د سجدو په منځ کې دا دعا وایه چې یو سجدې نه راپاسې او بلې لنې تلې، دقلته دا دعاګانې ښې قبلیږي کوم چې په احادیثو مبارکو کې راغلي. او داسې م ورله د مانځه نه پس غواړه، او که تهجد و توفیق هلته هم غواړه، او که بطور وظیفه دې کوله نو په تسبو باندې ورله 101 پیرې روزانه څه کوه، دا کلمات وایه او دا دعا ورله غواړه، نو انشاءالله دا اولاد به الله په سمه لار باندې راولي. دا بهترین اعمال دي، د کوم چې ما او تا ټولو مسلمانانو ته ضرورت دی، نو مهرباني وکړئ هغې ته ورسوئ چې هغوی ترې نه پیدا واخلي. په دین باندې د استقامت دپاره دا کلمات ایرنه کې خامخا وایه. ګورئ مختصر کلمات دي خو د کمال نه ډک دي. که ته غواړې چې الله راته په دین باندې استقامت نصیب کړي، که کوم نیک اعمال زه کومه چې الله په دې استقامت راکړي، او اصل څیز استقامت دی، او الله ته خوښ هم هغه عمل دی. په حدیث مبارک کې راځي چې همیشه بنده کوي هغه دې لږ ولې نه وي. تاسو سم ډېر عبادت وکړو خو یو ورځ دې وکړو، په میاشتو یې به نه کې او په هفتو یې به نه کې، د دې نه هغه عمل الله ته ډېر خوښ دی چې لږ دی خو همیشه دی. نو دغه همیشه استقامت دپاره چې الله دې ټول عمر په دیندارۍ او په استقامت او په مسلمانۍ باندې نصیب کړي، نو د دې دپاره دا مختصر کلمات کوم چې صاحب د قرطبي ذکر کوي چې حضرت حسن رحمه الله به د استقامت دپاره دا کلمات ویلي: اللهم انت ربنا فرزقنا الاستقامه، اللهم انت ربنا فرزقنا الاستقامه. یا الله ته زمونږ ربي او ته مونږ ته استقامت نصیب کړي په دې سمه لاره باندې، او په دې دین او په اسلام او په دې پرهیزګارۍ باندې دا تلل همیشه د مرګه پورې الله راته مونږ ته څه کړي نصیب کړي. دا بله دعا جي چې ته غواړې چې د دنیا او آخرت کارونه مې الله ټول درست کړي او د نتیجې په اعتبار سره بهتر کړي، نو هغې دپاره دا دعا په احادیثو مبارکو کې چې کومه ذکر شوې ده: اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها. یا الله که د دنیا کارونه دي او که د آخرت کارونه دي، نو دا ته زما دپاره ښکلي کې ښې کې د نتیجې په اعتبار سره بهترین کې چې ښایسته نتیجې وي. صحیح شوله که نه؟ واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الاخره، او د دنیا او د آخرت د ذلت او رسوایی او د عذاب نه راله څه راکه نجات راکه. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الاخره. دا دواړه دعاګانې ضرور د ځان سره یاد کا. دا په نوافلو کې موایا، دا په سنتو کې موایا، دا په سجدو کې موایا، دا داسې چې د مونځ نه پس دعا کې نو څه کوه وایا، او د تهجدو په ټیم کې موایا. نو د دنیا او د آخرت ټول کارونه به دې سمي او مشکلات به دې اساني، خو بخل ونه کې. ګورې څنګه چې تا ته ضرورت دی داسې بل مسلمان ته ورسوه چې هغه پې عمل کوي، نو ثواب به پکې تا ته میلاویږي. ویایتي خلک به دقه چې چاته الله خپل ویلی دي چې دا زما خپل دی، دا مې خواص دي په دې معاشره کې، دا مې د کور خلک دی. قسم د خدای په ذات چې د پسخېدو قابل به دا خلک نن دنیا په بل طرف تلې ده. ګورې
دنیا د پیسو په طرف تللی ده، دنیا د ظاهري رنګ ډنګ په طرف تللی ده، دنیا د معاش په طرف باندې تللی ده. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، سامان د دوکې دی. چې د دین نه کم سړی لرې دی، د دین نه پرهیزګاري، تقوا، دینداري پکې نشته، د مسجد سره تعلق نشته، د عالم سره تعلق نشته، د قاري صاحب سره تعلق نشته، د مدرسې سره تعلق نشته، د تبلیغ سره تعلق نشته، قسم د خدای په ذات چې شب و روز دا سړی صرف په دوکه کې پروت دی، صرف په دوکه کې پروت دی. دا پټې دی، دا جیداد دی، دا نوکري ده، دا بیبي ده، دا بینک بیلنس دی، دا ګاډی دی. او چې کوم ځای کې مرګی پوره دی، وخت پوره دی، بس قضیې ته ورسېدي او د حقیقت سترګې کولاو شي. اوهو دا هر څه خو دوکه وه، دا هر څه دوکه وه. نن چې موږ له کوم بچی ګټه کوي، بس حقه بچی دی. کومه ګټه؟ د دنیا ګټه. د دنیا ګټه چې کوي حقه بچی دی. او که د دین طرف ته لاړی وایي دا خو ملا شو، سبا به څه کوي، بچي به څنګه ساتي؟ ته راشه چې مولیان بچي څنګه ساتي، چې څنګه یې ساتي. دا مولیان په دې 100,000 روپۍ نه پایي ښه، په دې جومات کې چې د میاشتې دا 100,000 روپۍ موږ ورکوو، او بیا زموږ د مساجدو حال، زموږ ټول داسې نه چې زه یو مسجد یادوم او یا یو محله یادوم او یا یو قوم ټارګېټ کوم، موږ پښتانه ټول. یو مسجد ته مولوي صاحب راغی، د کلي خان ورته وویل ستا جي 100 روپۍ تنخوا بالې. هغه ورته ویل خان جي تنخوا که ډېره نه م راکړې، خو د ډمانو نه راته سپک مه ګوره، د ډم نه راته سپک مه ګوره، بس زما به پې کار کوي. ډمان چې نن سبا په ودونو کې راشي، څومره خرچه پې کېږي، څومره خرچه پې کېږي. دا علما چې په د میاشتې په مسجد کې 4,000 5,000 او 8,000 او چې سمه ډېره تنخوا یې بس هاي تنخوا چې ورته وایي، هاي تنخوا بس 19,000 روپۍ چې وله ورکې، او بیا چې میاشت پوره شي نو 10 شپې به اعلانونه کې. دا د خدای په ذات یقین وکړي چې د دې خلکو زړه ته سکون دی. اصل مالداري د زړه سکون دی، اصل مالداري د دې دا ځای مطمئن دی، دا ځای د اطمینان کې ډېر لوی کمال دی چې چاته الله د زړه اطمینان نصیب کو، دا به د ژوند په مزه پیږي. قسم دی که ډېرو پیسو کې د زړه اطمینان وي. مالدارۍ سره چې دینداري نه وي، دا مالداري تباهي ده، دا هلاکت دی، دا خسران دی، دا د دنیا هم تاوان دی، دا د آخرت هم تاوان دی. د یو ښه نوکر سړي په 1,00,000 روپۍ میاشت ګزاره نه کېږي، نه کېږي ګزاره. زړه به مطمئن نه وي، نیمې نه چې میاشت واوړي دی به په قرضونو باندې. موږ خپل لورونه بیګان نوکران نه دي، موږ ته پته نه لګي. دا غریب په قرضونو شروع وکړي نو چې د میاشتې تنخوا اخلي نو نیمې خو بیا په قرضونو کې ورکړي. 1,00,000 او 1,50,000 تنخواګانې، موټر هم شته، د کور سهولت هم شته، هر څه شته. دې خلکو له الله ورکوي. نو حدیث مبارک مې درته ویو، الله وایي په دې خلکو کې څه خلک زما د کور خلک دی. صحابه کرام حیران شو چې الله د چا په باره کې ووایي چې دا زما د کور خلک دی، دا څوک دي؟ قیل من هم یا رسول الله، ای د الله پیغمبره دا څوک دي؟ قال اهل القرآن هم اهل الله وخاصته. د کومو خلکو چې د قرآن سره تعلق دی، د قرآن د درس سره تعلق دی، د مدرسې سره تعلق دی، که د قرآن شاګرد دی او که د قرآن استاذ دی قرآن درس کوي، او که د اهل قرآن خادم دی، او که اهل قرآن ته ماحول برابر کړی دی، که د اهل قرآن سره مدد کوي، که د هغه ملګرتیا کوي، که د هغه دوستانه کوي، که د هغه په ډاډ باندې د قرآن یو باغ لګېدلی دی، درس کېږي، د قاري صاحب سهولت یې ورکړی دی، طالبانو ته یې د رحیل انتظام کړی، قرآن کریم سات په سات مسجد له راوړي، طالب جان له قاعده راوړي، قاري صاحب له پټکۍ راوړي، د جیب دپاره ورله خرچه ورکوي چې قاري صاحب ته خپل درس و تدریس ډاډه جاري ساته، ته د قرآن خدمت ډاډه جاري ساته. که تا ته څه قسمه خدمت راتلو قاري صاحب ما ته وایه. نه خو دا خلک د دومره ډېرو خرچو عادت دي، او نه خو دا خلک چاته لاس نیسي، یریږي به پې نه، د چا په شان به پې یریږي نه. که دا قاري صاحب ته زه ووایم چې قاري صاحب څه خدمت دي ما ته وایه، نو ګینې دا قاري به ما پسې شپه ورځ نښتې چې ته راکه یو 10,000 روپۍ او ته راکه یو 60,000 روپۍ او ته راکه د جیب لږه خرچه، د هغه چا ګمان به پې نه کوې. ګورې دا به ډېر بېکاره ګمان، دا به ډېر بېکاره ګمان.
نو دغه ټول خلک چې نسبت او تعلق د قرآن سره یې نبي علیه السلام وفرمیل هم اهل الله، الله وایي دکه زما د کور خلک دی وخاصته، او په دې انسانانو کې دا زما خواص دي، خواص دا زما خواص دي. تا زموږ معاشره کې نه ګورئ چې 2 ورځې واده روټۍ نو د خیلي په ورځ وایي عامو خلکو روټۍ ده، هلکه د اتوار په ورځ زما خاص میلمانه راځي، خاص د هغې دپاره خاص میلمستیایي، خاص پروتوکولي او خاص انتظاماتي، دا هغه خواص د الله دي، دا د الله خاص خلک دي. دې ته سوچ وکړه زما رو.